سلامونه احترامات ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی یم کیمرامین ناصر یاسر خان دی راغلی و غفران حاجي صاحب غفران بکری والا چې دی د هغوی کور کې غم شو دوام کوله په دې پاټلی تیر شو په دې سترګو کې موښکې راغلې چې انګریز موږ ته یو ډېره لویه سرمایه پرېښې ده انګریز ښه د دې ځای سیاستدانانو نه انګریز خو د دې ځای مشرانو د هغه سرمایې دا خال که چې چا پې قبضې وکړې او دغه پاټلی دي بس هسې ورته ګورو زموږ چارسده دومره آباده وه دلته بری الله ته همدغه غم کې مې واورېدل چې خلکو به وایي چې یاره دلته خو ډېر شور دی نو موږ ورته چې یاره دې شور سره موږ بلد یو د سورلو ګاډۍ به بېل راته شوګر میل پیپر میل او مخامخ چې کوم دی نو د کپړو میلو هغې ته به سامانونه بېل راتلل او هغه داسې پرته ده دونه نوې نوې پاټلی لا اوس هم بالکل نوي دي څوک ترې تختې وړي څوک ترې چې کوم دی نو دا اوسپنې وړي مخامخ هغه ځای کې چوکۍ ده هغوی بېلې تنخواګانې اخلي هېڅ پیدې نشته خزانې ته او نه چارسدې ته او نه قام ته نو انشاءالله خو موقع راله ډېر خلک او په دې خفه کېږي ځکه چې دا سیاستدانان په دې باندې چپ دي چې چا قبضې کړي دي هغوی به موږ له ووټ نه راکوي او هغه به خفه خو موږ دې دپاره کوو چې د چارسدې پیدا ده څنګه چې د شوګر میل پیپر میل اواز به راپورته کوو دا به هم راپورته کوو یا به چالو کوو او یا به دا ځمکه چې کومه ده په کار راولو دلته کې غټه منډی دلته کې سرکاري غټ مارکیټ دلته کې ډېر څه راځي دا وګوره شاته دا لوی یو سیسټم روان دی چې وګورئ دا د زر ته دا خیمه جې دننه راشو دلته کې به بېل ټیکټو دا ټیکټګرو دا ټیکټګرو اوس پکې پوډریان او یو سو بل سو دغه کیسې قطارې چې کوم دی نو هغه وي جومات او ښکلې ښکلې ځینه طوفان صاحب یاد دي شي ستا خو به یاداشت کې وي چې رایل به راته دلته کې به څنګه خوشحالۍ به وي الف خان بھائی ډېره مننه په ډېره اهمي شو باندې پروګرام کې الف خان بھائی دا ځای خو داسې و لکه سړی چې وایي دلته به یو میله وه دلته مطلب دا دی چې ریل ګاډي به راتلل د سامانونو بیلو د سپرلو دپاره بیلو په دې باندې مطلب دا یو ډېر لویه مهدورت و د خلکو پکې ډېر لوی روزګار روان و 2 میلیونه په دې اړخ پراته وو هغې ته هم مال ته 400 دا شوګر میل او 400 دا پیپر میل نو هلته هم مال راته او دلته نو مطلب دا دی چې خلک ولاړ وو سورلی به هم ختي یو خپل رونق ردې دی خو بدقسمتۍ نه مطلب دا دی چې هغه دور ختم شوی دی نو د پاکستان په تاریخ کې مطلب دا یو حکومت هم د دې ځای دپاره څه اواز نه دی پورته کړی نه یې دې دپاره څه لایحه عمل یا اقدامات کړي حالان کې د ریلوی کم منسټر چې راغلی دی هغه سره مختلف وپود په مختلفو حکومتونو په ادوار کې ملو شوي دي او دا ډیمانډ یې ترې کړی دی چې یاره 400 ریلوی سټیشن چې دی یو ځل دوباره فعال کول دي دوباره چې کوم دی هغه مقام ته رسول دي په کوم مقام باندې چې دا مخکې و خو د بده مرغه یو حکومت هم څانه حکومتونه چې تیر شوي دي د ریلوی منسټر شیخ رشید هم څو ځله وعدې کړي د هغې نه مطلب دا دی شیخ رشید څو ځله مسلم نواز ګورنمنټ کې هغه د ریلوی وزیر پاتې و د پی ټي آی ګورنمنټ کې هغه د ریلوی وزیر پاتې و او د قوم سره یې وعده کړې وه خو چې اثر ته نه رسولې او د هغه نه علاوه نورو خلکو هم وعدې کړې وې خو سر ته یې نه رسولې او د دې ځای نه چې کوم خلک منتخب شوي دي هغوی خو د دې دپاره اړو اواز نه دی پورته کړی هغوی اواز نه دی پورته کړی همدغه هم جړۍ ګرانو کتونکو چې موږ داسې خلکو له ووټ ورکړو چې هغه لوډ سپیکر له پوکې هم نه ورکوي دا چې وچغېږي موږ په سوشل میډیا باندې په میډیا باندې په ټي وي باندې په خیبر نیوز باندې په دلبر ریډیو باندې دې لپاره ښه اواز پورته کړه اوس دغه پارلمنټ ته رسول دی او دغه پارلمنټ کې دې دپاره اواز اوچتول دی انشاءالله تحریک لبیک په هغه بنیادي اقداماتو لپاره چغه وخي کم کې چې د عوامو پیدا وي دې کې د عوامو ډېره غټه پیدا ده دې کې خلک په روزګار وي او انشاءالله زموږ 400 یو ډېر لوی تاریخ لري دیګ دا پخوا ډېر آباده وه 40 کاله مخکې د 40 کاله مخکې دلته رڼاګانې وي په دا 40 کاله پکې دې دا جمهوریت راغی نو د جمهوري خلکو موږ له دا تحفې راکړې چې پاټلی هم راله بندې کړل میلونه هم راله بند کړل ورس یې راله بند کړل انشاءالله تحریک لبیک به دې دپاره اواز پورته کوي ګرانو اورېدونکو او کتونکو دې پرې کې چې کوم خاموش خلک دي چې مایوس لري چې ووټ نه اچو روزې او په کرنټ ټاپو ووښئ شوګر میل لپاره ووښئ پیپر میل لپاره ووښئ کپړو میل لپاره ووښئ پاټلی دپاره دغه ټاپو ووښئ او د خپلې ترقۍ دپاره ووښئ او د اسلام دپاره چې اسلام به تخت ته راولي انشاءالله او د
دین مصطفی له چې کوم دی نو دغه ووټ ورکړي. نو انشاءالله دغه نظام مصطفی چې د عدل وي، انصاف شروع شي، نو هر څه به ټیک ټاک شي. خو نه عدل شته نه انصاف شته. هر سړی راغلی دی هغه خپله قبضه مافیا کوي. انشاءالله دا آواز به پورته کوو. ډېر زیات خفه شوم چې دا مې وکتله چې انګریز موږ ته دونه لویه اثاثه پرېښې وه او دې خلکو ورسره څه وکړل. مننه.